دا تاسو چې دا تصویر اینئ چې خپله معاهده ماته کړه او په مسلمانانو باندې بیا حمله وکړه بیت المقدس کې او د جمعې په ورځې په هغوی باندې شیلنګ وکړو دا لا اولنۍ خبره د دوی نه ده دا لا اولنۍ معاهدت ماتول د دوی نه دي دوی خو د نبی علیه الصلاة والسلام زندگی را واخلمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی ټول زندگی د سازشو مطابق تیره شوې ده هر ټیم کې به دوی انبیاو له تکلیف ورکړی زما نبي د یهودیانو یوې قبیلې سره د مذاکرې دپاره لاړه او یو مذاکرات یې ورسره کول خبره اتره یې ورسره کوله نبي علیه السلام چې دوی وي چې کله نبي علیه السلام یو پلانې ځای یاد کړو چې دې ته کله راورسي نو د پاس د چت نه به پې یو ګټ راوغورځو او یو لویه تیږه به پې راوغورځو او نبي علیه الصلاة والسلام به شهید شي کله چې نبی علیه السلام را رسېدو نو جبریل علیه الصلاة والسلام راغلی او څه یې ورته د الله رسوله د دې ځای نه اخوا شه ستا د قتل منصوبې تیاره کړې دا نوې خبره نه ده دی خو زما محبوب ته ویلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ستاسو کم دشمن دی هغه به زمونږ دشمني ستاسو کم دوست دی هغه به زمونږ دوست یو قسم لا ستاسو چې کم دشمن دی د هغوی سره به مونږ امداد نه کوو ستاسو خلاف خو تاسو وکتل کله چې جنگ احزاب او دا جنگ شروع شو نو دا ټول ودرېدل د هغې خلکو سره او زما د نبي سره چې کوم معاهده شوې وه هغه یې ماته کړه دا نوې خبره نه ده کله چې د نبي علیه الصلاة والسلام د راتلو امکان او ورځې نږدې شوې نو دې یهودیانو به کافرانو ته وي مشرکینو ته چې یو نبي به راځي او د هغوی سره به موږ شاملیږو او تاسو ټول به ختمو قتلو کله چې زما نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه او کار یې شروع کړو نو دوی ورسره مخالف شو دا نوې خبره نه ده عیسی علیه الصلاة والسلام د دوی د وجې نه الله جل شانه اوچت کړی اسمان ته ولې شهید کوي دا نوې خبره نه ده کوم دسترخوان چې به د اسمان نه راتلو د عیسی علیه الصلاة والسلام دور کې هغه دسترخوان د دوی د وجې نه لاړی او الله جل شانه اوچت کو دا نوې خبره نه ده یحیی علیه الصلاة والسلام د دوی د وجې نه شهید شو سر یې ته کټ کو زکریا علیه الصلاة والسلام چې اری شو د دوی د وجې نه لاړی اوې دا نوې خبره نه ده موسی علیه الصلاة والسلام ته څه وایي وایي موږ له تورات راوړه موږ له یو کتاب راوړه چې عمل پرې وکړو کتاب چې ول رالی بیا دوی وي په دې کې ډېر سخت حکمونه دي دا خو موږ نشو منلی په دوی خو موږ عمل نشو کولی دا نوې خبره نه ده ولې کله چې الله جل شانه دا بن اسرائیل د فرعونیانو نه خلاص کړه او نجات یې وله ورکو او ښې ولیدل چې تباه و برباد کړه خلک یې تباه و برباد شو ټول د فرعونیان خلک تباه و برباد او ټول سمن سین او د اوبو یوړله د هغې نه پس یې وخېتل هلته نو څه وایي ورته اے موسی مونږ له مو یو رب داسې ساز کا چې مونږ یې عبادت کوو بوتو وایي بت پرستي راوله چې مونږ هم عبادت کوو دا نوې خبره نه ده الله جل شانه موسی علیه السلام ته وایي جنګېږئ به پلانې یو قوم دی دوی ورته څه وایي موسی علیه الصلاة والسلام راتاو شو دی بن اسرائیلو ته او څه وایي ورته ای خلکو هلته یو قوم دی او جنګېږو به ورسره دا څه وایي اذهب انت وربک فقاتله انا هاهنا قاعدون زه ته دې جنګېږي او ستا رب دې جنګېږي مونږ به دلته خاموش ناست یو مونږ د جنګ نه یو نو جناب قرآن کې الله فرمایي دا ګوره ستاسو ملګري نشي کېدی دا به ستاسو دپاره همیشه او همیشه سازشونه سازي نو جناب دا زمونږ ملګري نشي کېدی دا نن چې دوی دا معاهده ماته کړه دا نوې نه ده دا زړې خبرې دي دا د انبیا علیه الصلاة والسلام سره هم دا شوي دي زبا د نبي زندګي کو راوالې ټوله د دې سازشونو نه ډکه ده او خاص کر پکې دوی سازشونه کړي دي نو بس الله دې زموږ مسلمانانو له جې بری ورکړي بس الله دې څومره مسلمانان چې په دې حالاتو کې ګیر دي الله دې هغوی له نجات ورکړي